د نېشنل یوث ارګنایزیشن تحصیل مندڼ د ممبرسازۍ اجلاس په کوګا کې د همشید خان په رایشګاه کې وشو. په اجلاس کې د ارګنایزینګ کمیټې ضلعي چیرمین بلال بنیری، سابقه صدر عدنان باچا، سابقه یوث کونسلر ابرار باچا، ظفر خان، د ANP مندڼ صدر نصیب خان او د یوث ځوانانو په ګڼ تعداد کې شرکت کړی وو. په اجلاس کې د تحصیل مندڼ د 5 یونین کونسلو لپاره کمیټیانې جوړې شوې چې په خپل UC کې ممبرسازي کوي. میډیا سره د خبرو په وخت بلال بنیری، ابرار باچا او همشید خان وویل چې ANP جمهوریت پارټي ده چې د ټولو تنظیمونو عهدهداران د کارکنانو په مشاورت جوړیږي. هغې وویل چې په ټول بونیر کې ممبرسازي روانه ده او چې کله دا پوره شي بیا به د یونین کونسلو، تحصیلونو او ضلعي تنظیم جوړیږي. هغې په ځوانانو غږ وکړو چې په ممبرسازۍ کې پوره حصه واخلئ او د NYO حصه جوړه شي، ځکه چې نن دور د ځوانانو دی او NYO د ځوان کول لپاره د اکیډمۍ حیثیت لري. په دې موقع د ANP تحصیل مندڼ صدر نصیب خان وویل چې ځوانان زموږ د پارټۍ اساسه ده او موږ به په هر ډګر د ځوان کول ملاتړ کوو. دا کوم پروسس شروع دی دا موږ ارګنایزینګ کمیټه ټاکو. مونږ سٹارټ PKI کې سناغستې دی. هلته مونږ چغرځي تحصیل چې دی د هغې کمیټه مونږ جوړې کړې او اوس دلته راغلي تحصیل مندڼ مونږ جوړ کړو. دې 5 یونین کونسل د هغې ارګنایزینګ کمیټه مونږ جوړې کړې او دې نه پس په انشاءالله بیا د تحصیل توتالی دپاره به ارګنایزینګ کمیټه ټاکو. دا خودوخیل دپاره دا یو جمهوري پروسس روان دی د دې لپاره چې په بونیر کې سوره ینګسټرز دي، سوره یوث دی، د هغوی لپاره مونږ د نیشنل یوث ارګنایزیشن د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم ضلعي تنظیم دی د هغې د پلیټفارم نه مونږ دا اکټیویټیز او سرګرمۍ به کوو. د هغې لپاره مونږ لومبې یو الیکټډ باډیانې ټاکو چې کوم په جمهوري دغه باندې راشي، الیکشن وشي یا د هغې ترمنځ په جرګو په مرکو په ذریعه باندې مونږ د هغوی کابینټ جوړې کړو. هغوی بیا خپل اکټیویټیز د عوامي نیشنل پارټۍ د پالیسو مطابق په خپلې سرګرمۍ جاري ساتي. ډېره مهرباني. کابینې چې تاسو جوړوئ کله نو دا صدران به د یوسي په صدۍ کې د تحصیل به دا 13 ځل چې و 13 ځل به د یونین کونسل په صده باندې به کابینټ جوړ شو او د هغې نه پس په بیا هغه چې کوم یونین کونسل وي هغوی به بیا په ضلع کې به هغوی کابینټ جوړو. چونکې دا ځل داسې ده چې د یونین کونسلو په سطح به هم کابینټ جوړیږي او بیا به هغه تنظیمونه د تحصیل په سطح هم جوړیږي. د UC چې کوم تنظیمونه دي هغوی به تحصیل کابینټ جوړي، هغې نه پس به بیا تحصیل کابینټ او د UC کابینټ د ضلعي کابینې جوړي. عمران بنیری صاحب ډېره شکریه، ډېره مننه چې تاسو دلته رالی زموږ د پروګرام له حضوره کوریج ورکړو. ډېره مهرباني. نن چې زموږ کوم پروګرام و دا په دې حواله و زموږ د تحصیل د 5 یونین کونسلو کمیټې ارګنایزینګ کمیټې جوړې شوې او هغې کې ټولو ملګرو د ټول یونین کونسلو ملګرو شرکت وکړو. نو ښه په اتفاقرۍ او ډېر ښکلي طریقه کار باندې 5 واړو دغه کمیټې جوړې شوې د یونین کونسلو ښه په ښکلي طریقه باندې. چیرمین صاحب بلال خان په نگرانۍ کې او نور د کمیټې په نگرانۍ کې دغه کمیټې جوړې شوې د 5 کسانو ارګنایزینګ کمیټیانې جوړې شوې. انشاءالله را روان دا ټول دغسې په چغرزو کې پروګرام وشو، ټولو تحصیلونو کې وشو، د ارګنایزینګ کمیټې جوړې شي. دې نه علاوه نه پس په انشاءالله بیا ضلعي تنظیم جوړیږي او دغسې دا ټول طریقه کار انشاءالله ملګري ښه تکړه دي. ښه انشاءالله ښه په دوره موږ سره ځای نشته دی چې ملګري په یو ممبرۍ باندې 3-4 کسان دي. نو ډېر زیات رش دی. شکر دی زموږ په نیشنل یوث ارګنایزیشن کې ډېر زیات لکه یو موږ سره دغه نشته چې هغه ورکړو، لکه یو دی له 4-5 ملګري راځي. نو شکر دی. او تر دې نه علاوه موږ د همشید خان ډېره شکریه ادا کوو چې نن دا پروګرام دا ځای او دغه موږ ته ټولو کو ډېر شکریه د همشید خان ادا کوو چې دا پروګرام یې موږ ته ډېر ښایسته. نن دلته زموږ په یونین کونسل زموږ په حجره کې د نیشنل یوث ارګنایزیشن د ټول تحصیل مندڼ میټینګ وشو. په ډېر په ګڼ تعداد سره پکې ملګرو شرکت وکړو. تاسو ولیده ډېر زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم ځکه چې ډېر ارجنټ پروګرام موږ پرون نه بل اوس دا پروګرام کېښودو او چاته میس یو چا سره ټلیفون پروګرام ډېر ارجنټ خو د هغې باوجود پکې بیا هم ټولو ملګرو ښه ډېر په ګڼ تعداد سره شرکت وکړو. د عدنان باچا دي، د بلال چیرمین صاحب دي، د تحصیل صدر نصیب خان باچا دي، د هغې هم شکریه ادا کړو چې هغوی پکې خپل شرکت یقیني وکړو. د ټولو ملګرو ډېره مننه شکریه چې په یو ټلیفون په میسج باندې دومره په ګڼ تعداد سره زموږ دې ځای ته راغلل. زموږ پروګرام ډېر ښکلا